نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من الرياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. زما ډیرو عزتمندو، د اخلاص مبارکي موږ تقریبا چې 3 درسونه او 3 ویډیوګانې مخکې موږ وکړي، او دا څلورم بیان او څلورم پارټ او څلورم ویډیو دا د اخلاص مبارکي. دلته به موږ خصوصي طور هغه ذکر کوو چې کوم 3 کسانو او هغه 3 کسانو ته د اخلاص چې پکې نو او د هغې په نیت کې ریاکاري وه او عمل خالص د الله رب العالمین د رضا لپاره نه و، نو هغه کسان به په دې باندې د جهنم اور ګرمیږي. او حالانکه دغه کسان په دنیا کې ډېر عزتمند دي، ډېر د لوی قدر مقام والا دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی، او حدیثو کتاب ترغیب و ترهیب دا ذکر کړی چې اولئک الثلاثة اول خلق الله تسعر بهم النار یوم القیامه، چې دغه 3 قسمه خلق اول به الله تعالی په مخلوق د الله تعالی کې په دې باندې به الله تعالی د اور ګرمۍ په ورځ د قیامت باندې. اوس دا کوم کسان دي چې اول الله رب العالمین په دې باندې د جهنم اور ګرمۍ؟ پرون موږ په اخره کې دا ذکر کړل چې من صام یرائي فقد اشرکا، چا چې روژه ونیوه د ریا دپاره د شرک وکړو. ومن صلی یرائي فقد اشرکا، چا چې مونځ وکړو د ریا دپاره د شرک وکړو. ومن تصدق یرائي فقد اشرکا، او چا چې مونځ صدقه ورکړه د ریا دپاره د شرک وکړو. نو د احادیثو نه دا معلومه شوه چې شرک دا لویه ګناه ده، او شرک کول والا الله رب العالمین هرګز نه معاف کوي. ځکه د شرک په وجه باندې ټول عملونه چې کوم دا بیکاره ګرځي او دا خرابېږي. او د قیامت په ورځ به د دې خلکو چې هغې عمل کې اخلاص نه و او ریاکاري وه پکې، نو اول به الله تعالی په د 3 قسمه انسانانو باندې چې په دنیا کې ما او ته هغې ته ډېر اوچت مقام ګورو، ډېر اوچته مرتبې ده، الله به دې باندې اور ګرموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړه چې قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې شهید راوستلی شي، او د شهید نه به تپوس کېږي. کور په دنیا کې د شهادت څومره لوی مرتبه ده چې شهید ته الله رب العالمین ټول ګناهونه معاف کوي، مګر قرض ورته نه معاف کوي. اوس دلته ګوره، د دې شهید په زړه کې اخلاص نه او ریاکاري وه پکې، نو الله د کوم انجام ورکړو. دې شهید ته به وویلی شي چې دا به اول میدان حشر ته راوړی شي، راوستلی شي، د خلکو مخې ته ووایي الله دې عمل نه موږ وساتي. الله تعالی به خپل نعمتونه ور یاد کړي چې تا مې دا نعمت کړی و، دا نعمت مې کړی، دا نعمت مې کړی و. دا به ووایي چې ربه دا نعمتونه دې باندې کړي. بیا ورته الله تعالی وفرمایي چې ماذا فما عملت فیها، تا په دې کې څه عمل کړی و، څه دې کړي و، د دې نعمتونو مقابله کې تا څه عمل کړی و. دا شهید دا به جواب ورکړي قاتلت فیک حتی استشهدت، زه خو ستا په لار کې جنګېدم تر دې پورې چې زه شهید شو. الله رب العالمین به ورته وایي چې کذبته، تا دروغ ویل، تا خو د هر څه د دې دپاره ویلی شي و چې ما ته خلک پهلوان ووایي، ما ته خلک بهادر ووایي، ما ته خلک مجاهد ووایي، ما ته خلک شهید ووایي،
فقد قیل ته ویل شوي دي. په دنیا کې دا غټ غټ تعریفونه د سرټیفیکیټ د توصیفونه د صفاتونه د دنیا کې ملاو شوي تا دا فقط قیل ویل شوي دي. تا د شهید هم ویل شو، تا د بهادر هم ویل شوی، تا د نډر او بیباک هم ویل شوی، او تا د مجاهد هم ویل شوی دی. نو ستا دپاره ثم امر به فحسب على وجهه حتى القي في النار، چې ته به ویل شي حکم به وکړی شي، الله رب العالمین به حکم وکړي چې دی پړ مخ به جهنم کې راکاږي، پړ مخې جهنم ته ور اچوي. ګوره د دې عمل دا ثابته شوه، معلومه شوه چې دومره لوی مقام مرتبه والی انسان ته الله رب العالمین ورځ په قیامت باندې هغه سزا ورکوي او اول په انصاف په دې باندې اور ګرمي. د دې اخلاص دومره اهمیت دی په عمل کې چې کله اخلاص نه للهیت پکې نه نو الله رب العالمین د انسان ته کومه درجه ورکوي. خو چې کله په دې کې اخلاص شي، په دې کې للهیت وي، په دې کې د الله رضا وي، نو په دنیا کې الله رب العالمین د اخلاصي د دنیا د مشکلاتونو په اخر کې هم. دویم نمبر قاری او عالم برا وستل شي، هغه ته به الله رب العالمین د نعمتونو مخې د کیږي چې د پلان نعمت مې نه کړه پیاله فما عملت فيها، ته به څه عمل کړی، څه دي کړی، د نعمتونو بدله کې تاسو شکر گزاري کړی، دا څه دي کړی. نو هغې ته به ویلی شي چې ما علم دا کړی او نورو ته مې ښودلی، استاد رضا دپاره مې قرآن شریف خلکو ته ښودلی او بیا مې یاد کړی وه. دا الله به ورته وایي کذبته، دروغ دي ویل، ستا دا کار ته ما دپاره نه و کړی، بلکې تا د دې لپاره چې ما ته خلک عالم ووایي، ما ته خلک قاري ووایي او فقط قیل ته ویلی شوي. ستا مقصد پوره شوی دی، د د دا پړ مخې پرې جهنم کې چې کوم دی ګزار کې ور واچوي. الله د دې عمل نه موږ وساتي. نو ګوره په دنیا کې د دې خلکو څومره لوی مقام دی، څومره مرتبه ده، خو بیا هم دا انسانان ورځ په قیامت الله رب العالمین پړ مخې دا جهنم ته ور اچوي. ځکه د دې په عمل کې اخلاص نشته، د دې په عمل کې للهیت نشته، د دې په عمل کې د الله رضا نشته، او په دې عمل کې ریا وه، خلکو ځان ښودلو، حسد و ریا پکې وه، نمود و نمایش پکې و، نو الله جهنم ته واچوي. دریم هغه انسان به الله رب العالمین راولي چې هغه ډېر زیات مالدار وي او د هغه مالداري چې کوم دی هغه ډېره مالدار وي، مال الله ول مال ورکړی، دولت ورکړی، هر قسم مال ورته الله ورکړی. خو چې الله یې خپل مخې ته حاضر کړي نو الله رب العالمین به ورته وایي دا نعمت مې باندې کړی، دا مې د باندې کړی، تا څه کړي دي؟ دی به وایي ما ستا په لار کې چې کوم دی خپل مال لګولی و، ما دا خرچه کړې وه. الله به ورته دروغ دي ویل، تا خو د دې لپاره خرچه زما دپاره نه وه کړې، تا د دې لپاره خرچه کړې وه چې خلک وایي چې پلانی سخي دی، پلانی مالداره دی، او پلانی دا هسې مال خرچ کو، داسې خرچ کو، داسې خرچ کو. فقط قیل دا د ویلی شوي دي، دا په دنیا کې ته ویلی شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه سړي باندې فیصله وکړه جهنم یا پړ مخې جهنم ته ور اچوي. دا درې واړه کسان دا به جهنم ته واچولی شي. درې واړه به جهنم اور ګرمیږي. مسلمانانو به دې باندې سوچ کول پکار دي، فکر کول پکار دي چې کله په عمل کې ریاکاري راشي او په عمل کې اخلاص نه وي نو دې انسانانو ته الله رب العالمین کم مقام ورکوي، کم مرتبه ورکوي چې کم ځای ته یې رسوي. ځکه الله رب العالمین فرمایي لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من الرياء. الله هغه عمل نه قبلوي چې په هغه عمل کې د اورې دانې عمره په هغه کې اخلاص نه وي، په هغه کې چې کوم د اخلاص نه وي او په هغه کې ریا وي، الله یې نه قبلوي. لہذا موږ ته هم دا پکار دي چې په خپل عملو کې اخلاص پیدا کړو، د ریاکارۍ نه ځان وساتو، د هغه څیزونو نه ځان وساتو د هغې په وجه باندې موږ جهنم ته ځو. اسی طرح पिछली वीडियो की आखिर में मैंने भी उन साथियों के लिए उर्दू में पैगाम रिकॉर्ड किया था। अब भी उन साथियों को, उन दोस्तों को, उन सपोर्टरों को उर्दू में ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमको इज़्ज़त दी, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक और कमेंट्स भी किया, और वो भी अब भी वो लोग कमेंट्स करते हैं, हम इनकी शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनके अल्लाह के दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाह रब्बुल अमीन को दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, हमारे मुआविन हैं, हम सब को दिल के गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल अमीन की मुश्किलात आसान कर दे, उनकी मुश्किलात दूर कर दे, अल्लाह रब्बुल अमीन उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। अगली वीडियो से पहले मैं आपके लिए फिर दुआ करता हूँ कि जो सपोर्टर है पुश्तो ज़ुबान समझने वाले, उर्दू ज़ुबान और जितनी भी और ज़ुबानें सुनने वाले हैं, तो हम तमाम भाइयों और बहनों की शुक्रगुजार है और सारे की लिए
अल्लाह की दरबार में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आमीन उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दी। आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।